فلا علم لنا توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على عزتمند مشران او ګرانو مسلمانانو ورونو دوستانو دا کوم وړوکې سورہ عصر چې ما تلاوت کړه په دې سورہ عصر کې د کامیابۍ اسباب او طریقې بیان شوي او کامیابی داسې شی دی چې هر سړی غواړي چې زه کامیاب شم څوک د دنیا کامیابي غواړي څوک د آخرت کامیابي غواړي څوک په دکان کې ځان کامیابول غواړي څوک کاروبار کې څوک په نورو منډو ترنډو کې او کرونده کې چې زه کامیاب شم هر سړی دا غواړي که ځوان دی او که بوډا دی او که میا دی که مولا دی او نارینه ده که زنانه ده خدای پاک قسم خوري په دې صورت کې چې کامیاب خلک کم یو دي او ناکام کم یو دي سورہ عصر مکی صورت دی او 3 آیات دي پکې او اول ټکی والعصر ان الانسان لفی خسر زمانه په زمانه قسمی زمانه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه قسمی زمانه په هغه اوقات او قسمی چې مخکې تیر شوي دي او خلق ضایع کړي دي او هغه پکې تباہ شوي دي هغه زندګي او هغه زمانہ او د غړې او ساعت چې خلق قدر نه کړي اور رستو وته دنیا کې نقصان رسېدل آخرت کې په هغه زمانہ کې د قسمی ان الانسان لفی خسر ټول انسانان جنس انسان ذات د انسان یعنی اکثریه انسانان دا پتاوان کې دي ټول انسانان صرف څلور قسمه خلق چې څلور صفات والی هغه د تاوان نه بچي دیو ته و د قسم وی والعصر کې زمانه په زمانہ قسم مونږ په زمانہ قسم نشو خوړې انسان چې قسم خو د خدای په ذات بخوري خو خدای پاک په خپل مخلوقات قسم خوړي شي په اوقات باندې په مکانات باندې په مکه مکرمه قسم خوړي لا اقسم بهذا البلد والضحى چاش په وخت مې د قسمی والعصر په زمانه مې د قسمی نو خدای پاک په یو شي چې قسم خوري دا د رستو مسلې لپاره دلیل او شاهد وي چې کوم رستو جواب قسم کې راځي عصر زمانه تم وي سکندونو منټونو تم وي 24 غنټې وخت پرس کې او په غنټو کې منټونه دي او په منټونو کې سکندونه دي یہ ټول ته زمانه وي زمانه نه مراد دا ابچا زمانه نه دا اوسنه یا د زمانه نه مراد د ماخام نور چې زوال شي تر ماخامه پورې او شپه دا ټول ارستونه د شپې صدا زمانه د مراد یا د اول عصر نه مراد د نبی علیہ السلام زمانه ده ای که څومره قیمتي انسانان چې د وخت قدر یې کړی
صحابه کرام هغه څومره ښکلي انسانان ته جوړ شو، عقاید یې سمو، اعمال یې سمو، معاشرت یې سمو، اخلاق یې سمو، خلکو سره ناسته پاسته او د خلکو خیال، د غریبانانو یې خیال ساتو، د مسکینانو یې خیال ساته، د بېوسه او بېکسه هغه به یې په روزګار باندې اچول. څومره ښکلې زندګي قیمتي کړې ده. او چا زندګي عبس کړه، ابو جهل شو، ابو لهب شو، خدای وله ژوند ورکړه 80 کاله، هغه وخت یې ټول ضایع شوی دی. او هغه پیغمبر په دشمنۍ کې، په بېدینۍ کې، په کفر کې د خسارې په کار کې تېر شوی دی. چې څه کرې هغه برې وي. دا زندگی د دنیا چې ده دا ډېره لږه ده، دا خدای پاک د آخرت د جوړولو دپاره ورکړې ده. خو چا په آخرت تباه کړه او چا آخرت جوړ کړه. نو ما ورته پکار دي چې مونږ ویښ اوسو چې دا ژوند، حیات والعصر، زندګاني، دا زمانه یا د عصر نه مراد د پخواني قومونو زمانه باندې خدای قسم کړی. وګورئ د نوح علیه السلام قوم وګورئ، او د لوط علیه السلام قوم وګورئ، د صالح علیه السلام، د هود علیه السلام، چا خپل وخت ضایع کړی دی په دنیا کې، په تاوان کې شو، دنیا کې مغر شو. ومنهم من خسفنا ومنهم من اغرقنا، څوک په اوبو کې ډوب شو، څوک په ځمکه کې ننباسلي شو، چا باندې کاڼي وورېدل، چا باندې زلزلې راغلې، چا باندې سیلۍ راغله، چا باندې هارټ اټیک راغی، چا باندې چا باندې ډېرو خلکو د زمانې قدر نه دی کړی. دا وله خدای پاک یو سرمایه ورکړې وه. د دې زمانې مثال داسې لکه د واورې ګډ، د واورې ګډ په شربت کې اچې هم ختمېږي او کاسې پرته یې هم ختمېږي. یو سړی و هغه واوره خرڅوله په بازار کې، واوره یې خرڅوله. نو اواز به یې کو، ای خلکو په ما رحم وکړئ، زما سرمایه ختمېږي. یعنی ما نه واوره زر والی، دا واوره ویلې کېږي ماښام ماسپښینه پورې به ختمه وي، بیا خو پیسې نه کوي که نه چې اوبه شي. نو خلکو ته به یې وایي په ما رحم وکړئ دوکاندارو د واورې، او زما دا سرمایه واوره دا واخلئ، زر زر واخلئ، کنې زما ټول تاوان کېږي، تاوان مې. دقه شان د انسان دا زندګي دا په تاوان کې ده. والعصر په زمانه مې د قسمي، زندگی پر اوقاتو میں نے قسمی، پر سیکنڈ سیکنڈ، پر منٹ پر گھنٹہ، ان الانسان ذات دا انسان پر خسر کے او تاوان کرے. انسانان نمرات ټول انسانان شو یا اکثریه انسانان شو، لکت بار دی. تاوان دیتا ہوئی کہ سڑے سرمایم بیلی او په دنیا کې تاوان کی شو، په آخرت کی. جو دکاندار دکانو کی کنا او هغه چې کوم مال یې جوړې دی هغه پیسې ملاړې او ګټه ملاړه، نو آخرت هم جوړ نه شو، آخرت کې هم څه ګټه ونه کړو، دنیا کې هم تاوان دی. ډېر خلک الذین خسروا انفسهم واهلیهم نارا اولئک هم الخاسرون. هغه خلک په تاوان کې چې خپل ځان هم تاوان کې، که خپل ښځه او بچي د هغې د دین فکر نه کوي، د خپل ښځې د دین فکر نه کوي، د خپل اولاد د دین فکر نه کوي، صرف دکان والا کې ډوډۍ والا ګټي. او دا نه وی چې مونځ وکړي، اودس وکړي، ذکر وکړي، نفل وکړي، دیندار شي، په دین باندې عمل وکړي. د دې فکر د سره نه وي اولاد، صرف د ګټې وټې فکر دی. بس سکول یې ووایي او پوه نه وي او وروسته نوکري ده، هم په دغه کې دی وخت تېر کړي. نو د خپل ښځه هم تباه کړه، خپل بچي هم تباه کړ، ځان هم تباه کړ. الذین خسروا انفسهم واهلیهم اولئک هم الخاسرون. چې سړی ځان هم تباه کړي، سړی به ځان د تبۍ نه بچ کوي. د دې وخت په قدر کوي. قدر یې چا کړی دی؟ قدر یې مؤمنانو کړی. الا الذین آمنوا، کامل مؤمنان. الا الذین آمنوا، مگر هغه خلک په تاوان کې نه دي چې څلور صفات یې پکې، څلور صفات. یو دا چې الا الذین آمنوا، هغه خلک چې هغوی ایمان نه وړي. ایمان کلک یقین ته وایي، د خدای او د رسول په خبرو کلک یقین چې په دې عقیده او په دې عمل کې دا ثواب دی او دا برکت دی پکې او دا اجر دی. په دې کلک ایمان دی، په دې عمل کې دا ګناه ده، په دې ګناه کې دا سزا ده، دا دوزخ دی، دا سزا ده. کلک ایمان دی پکې. نو نیک عمل کوي او بد عمل نه ځان ساتي. نیک عقیده، صحیح عقیده هغه اختیار کړي، بد عقیدې نه ځان وساتي، عقیده هم سمه کړي. ایمان د عقیدې بیان دی. الا الذین آمنوا، مگر هغه خلک چې هغوی ایمان نه وړي. د ایمان نښه دا ده وعملوا الصالحات،
او نیک اعمال کوي. دا عمل صالح هغه کس کولی شي چې ایمان یې وي، چې په مونځ ایمان دی مونځ کولی شي، چې په ګناه ایمان دی چې دی کې نقصان دی د ګناه نه ځان بچولی شي. همت کوي، همت ځان کلک کړي. دا څه نه چړنې غواړي کوه، یا ما ته ملګري وایي کوه، یا ګاونډیان کوي نو کوه، یا دوستان کوي نو ته هم کوه. نه، چې خدای او رسول وایي چې مه کوه. زه به ځان باندې سخته تېروم، زه به صبر کوم او د دې ګناه نه به ځان ساتم، د نفس او شیطان او د غلط ملګري به نه منم، بیا زما زندګي تباه کېږي. یو ایمان شو، ایمان والا بچ. ایمان ښه صفت دی. ایمان هغه یقین ته وایي د خدای او د رسول په خبرو چې په دې زړه کې کلکي، هغه پاڼې کوي لکه اونه چې سړی دغه کوي که نه ام دغه کوي، یا غنم کوي، دا دانه یا قجوره کوي، د هغې هغه ډوکې په خاورو کې کلک کړي، ډوبه یې کې خاوره کې، هغه به یې پاڼې مو کې او اونه مو کې او میوې هم کوي. دقه شان د ایمان دا اونه په دې زړه کې چې کله کلکه شي او کله سخته شي، دا ایمان دا اونه، نو بیا د ده اعمال هم ټکي، بد عمل نه کوي، نیک عمل کوي، خلق هم نیکان کوي، د خلکو فکر هم کوي، حقوق الله هم پوره کوي، حقوق العباد هم پوره کوي، بیا کلکي. معاشرت هم سمې کړو وړو، د مور او پلار سره رویه ټکي، د ګاونډیانو سره ټکي، د ښځې سره ټکي، د اولاد سره ټکي، د استاد سره ټکي، دغه سره کاروبار والا سره ټکي، هر ځای کې خرڅولو اغشتلو کې دې سمې. الا الذین آمنوا، مگر هغه خلک د تاوان نه بچ دي، آمنو چې هغه ایمان راوړی دی، دا هغه علمي پوروالي شو. وعملو الصالحات، دا عملي پوروالي شو. او نیک اعمال کې، نیک اعمالو کې مونځ او دس دی، زکات دی، ذکر اذکار دی، تسبیحات دی، نفل دی، جهاد دی، تبلیغ دی، نور کارونه چې څومره د خیر د ثواب کارونه دي، عبادتونه دي، دعاګانې دي، او وخت او د خدای پاک سره راز او نیاز دي، او دیان دی او مراقبه ده چې الله یاري. دا ټول الا الذین عملوا الصالحات، او نیک عمل کوي. چې سړی ایمان وي او نیک عمل نه کوي، دی پر ایمان کې دروغجن دی. نیک عمل مونځ منم خو کوم نه، دا منافقت دی. مونځ منې او کوې نه، زکات منې او کوې نه، تلاوت منې او تلاوت نه کوې، ذکر منې، د ذکر فضیلت منې او ذکر نه کوې نه، هسې وخت تېرېږي. دا خو جون دی، واورې ډک دی، تا نه تېر سهار دې ونه کړ، غرمه دې ونه کړ، مازدیګر دې ونه کړ، دې میاشت کې دې ونه کړ، بله میاشت توبه دې ونه کړه. نو سړی ایمان نښه دا ده چې نیک اعمال به کوي او ده کې به علامات وي. هغه دا چې په خوله باندې به ایمان خو دې ته وایي چې په قول سره د هغې صداقت ښکاري او په عمل سره هم ښکاري. لکه تاسو زمونږ د عالمان د ایمان تعریف کوي. ایمان څه ته وایي اجمالا؟ آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب. ایمان دې ته وایي چې د زړه باور او یقین دی د خدای او د رسول په خبرو باندې چې په دې کار کې ګناه ده، دا کار بد دی، د دې دا ګناه ده، دا سزا ده، هغه نه کوي. دا نیک عمل دی، دا جزا ده، هغه کوي. دې خبره باندې ایمان راوړه، ملایکو باندې ایمان راوړه، په کتابونو ایمان راوړه، په خدای په پیغمبرانو ایمان راوړه، په تقدیر ایمان راوړه، په آخرت ایمان راوړه. نو آمنت بالله کما هو باسمائه، د خدای چې څنګه ذات دی او صفات دا معنی. وقبلت جميع احکامه، او ما قبول کړي د خدای ټول حکمونه. بعض حکم کول وي لکه نیک کار، بعض حکم نه کولی لکه ګناه شو، غلط عقیده شو، بدعت شو، شرک شو، دا به زه نه کوم. د دې نه به زه بالماضي نه به ځان ساتم. ګناه زنا ده، قتل دی، حرام خوري ده، سود خوري ده، د دې نه به ځان ساتم. وقبلت جميع احکامه، دا به په خوله باندې هم وایي، اقرار باللسان، په خوله به هم وایي زما د خدای په خبرو ایمان دی او د پیغمبر په خبرو اقرار یې کوم. وتصدیق بالقلب، او زړه تصدیق به وي. په دنیا کې به خی به تلاوت کوي، ذکر کوي، نفل کوي، تبلیغ کار کوي، منځونه ښکلي دي، خبرې سمې دي،
او نیک خبر او نیک اعمال ته صادریږي دا د دې نښه الا الذين امنوا مگر هغه خلک چې هغه ایمان لري او عمل صالح او سړی صرف په خپل ایمان او په اعمالو نه خلاصېږي دا تبلیغ والا وایي که نه چې په خپله سړی نیکي که نه مونځ هم کوي ایمان یې مضبوطي مونځ هم کوي نیک اعمال کې د خلکو خوښ وي دا یاد ساتئ نیک سړی د خلکو خوښ وي د خدای پاک هم خوښ ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې سړی پرهیزګاري مونځ کوي اعمال نیک کوي بدو اعمال نه ځان ساتي پرهیزګاري ذکر کوي تسبیحات کوي نفل کوي تلاوت کوي مالی عبادت کوي بدني عبادت کوي د خلکو به خوښي خلکو سره کړو سمي د خلکو به خوښي خو صرف په دې نه خلاصېږي په دې نه دې به د خپلې ښځې د خپلو بچو د خپلو ملګرو د خپلو رشته دارانو د خپلو ګاونډیانو د مارکیټ د کسانو د تجارت د ملګرو د هغې د دیندارۍ فکر به کوي وروره هلکه د مونځ فکر وکړه راځه چې کینو د دې غریبانانو فکر وکړو چې دا به څه کوي دغه شان غریبانان محتاج دي راځئ زکات به راجمع کړو دوی له به کاروبار ورکړو دوی له به کاروبار شروع کړو او دوی به په نیک عمل بل سړي ته به هم د مونځ وایي بل سړي ته په خپل مونځ نه خلاصېږي وتواصوا بالحق یو بل ته وصیت کوي نصیحت کوي تاکیدي وصیت هغه نصیحت ته وایي چې ډېر کلک وصیت او نصیحت کوي وتواصوا بالحق د حق حق هغه کلک شي ته وایي ثابت شي ته وایي چې هغه مو ایمان شو حق ایمان حق عقیده حق عمل ښکلي اخلاق دا ټول حق د دې حق بیان کوي یو بل ته هلکه دا حق زکات حق دی هلکه ورکړئ مونځ حق دی مونځ وکړه تا باندې مونځ فرض دی دا د لسو کالو جینۍ ده اوس به ستر کوي برقه به په سر یې هغې ته برقه په سر کې دا ماشوم دی اووه کالو شو په مانځه یې ودرئ دا ستا ذمهواري ده قرآن کې راځي وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها ته خپل ښځې ته اولاد ته د مونځ ووایه چې مونځ به کلک کوي بچي دې مونځ نه کوي ښځه دې نه کوي ملګري دې نه کوي دوستان دې نه کوي رشته دار دې نه کوي ګاونډیان دې نه کوي د دې تپوس به تا نه کېږي ولې به نه کېږي حضور پاک وایي په یو حدیث کې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیدی تاسو کې یو کس ناروا کار وګوري په لاس دې منع کړي زوی خو والم شي نوکر خو والم شي واله څنګه ډب ورکوي غلام له څنګه ډب ورکوي ظلم ډب ورکولی شي بچي مونږ دې نه دی کړی خدای ته به څه جواب کوي زندګي دې تېرېږي سبا به زه مړی یم ته به بېلمازه یې چې بېلمازه یې زندګي دې تباه ده آخرت دې هم تباه دی اولئک هم الخاسرون فی الدنیا والآخرة سړی دیندار نه دنیا هم تباه ده آخرت هم تباه ده سم بولنې مخکیني خلک وګورئ چا ایمان نه دروړی فرعون هغه څه شو دا لوی بدماشان وتواصوا بالحق یو بل ته وصیت نصیحت کوي زه تا ته د دین خبره کوم ته ما ته کوې موږ به څنګه دیندار شو راځه چې کینو مشوره وکړو یاره دا مونځ زمونږ غلط دی دا ټیک وو یاره دا زمونږ زکات پوره خلک نه ورکوي راځه چې یو بل ته ووایي خپل ورور ته ووایي خپل پلار ته ووایي خپل زوی ته ووایي خپل ښځې ته ووایي خپلې خور ته ووایي رشته دارانو ته ووایي دوستانو ته خلک خبره کوي که نه ګپ شپ ښه لګئ خلکو سره ګپې لګئ موبایل ګورئ وی سی آر ګورئ ټي وي ته په ګنټو ګنټو ناست دی د کرکټ میچ په ګنټو څلور ورځې یو میچ وي څلور ورځې یو میچ 24 ګنټې دي په ورځ کې 8 ګنټې تا نوکري کړې ده دا 14 ګنټې دې په څه کې تېرې کړي تا د خپل خلکو د حقوق العبادو حق نه ساتلی د نورو خلکو ته به دین نه رسي څوک به رسي هر پیغمبر دین کار نه دی کړی دین یې نه دی رسولی صحابه خپل هم دیندار وو خپل هم مونځګزار خلک به هم مونځګزار کول خپل هم زکات ورکو د غریبانانو بل به هم د غریب په مدد باندې راچو شابه کې د غریبانانو خیال وساتئ د ګاونډیانو خیال وساتئ د خپلوانانو خیال وساتئ چې دا زندګي قیمتي شي وتواصوا بالحق وصیت وی تاکیدي خبره ته اهم خبره دی وصیت ذمہواری قبول کړي ذمہواری دا ذمہواری ده وصی په زموږ په کتابونو کې وصی ذمہوار ته وایي وصی سړی وصیت کوي چاته که نه دا وصیت خلک ډېر خیال ساتي وتواصوا وصیت او نصیحت تاکیدي خبره کلکه خبره د زړه اخلاص سره زما بچی ته بچی دیندار شه زه به مړ یم زما غاړه خلاصه ده
خپلې ښځې ته ووایي، خپلې لور ته ووایي، خپلو ملګرو ته ووایي راځئ چې مونږ شروع کړو. راځئ د دنیا دا دکان به کېږي، اوس د مانځه وخت دی، مانځله به ځو، اوس د زکات وخت دی، اوس د روژې وخت دی، اوس دې سره د والدینو حق دی، د اولاد حق دی، د نورو حق. وتواصوا بالصبر او وصیت کوي، نصیحت کوي د دین په دې کار کې تکلیف هم راځي. ته به مجاهده کې ګرمي او یخني به برداشت کوي، پیسې به لګي، بدن به دې ستړی کېږي، په دې ټولو ناګوار حالاتو باندې به صبر کوي. دا نه چې ګرمي نه به د دین کار پرېږده او باران دې د دین کار مه کوه او بس پرېږده، هر څه پرېږده یا بس دی. نه، دا به کوې او ډېر اخلاص سره او تلقین پکې د صبر. هلکه د خدای کار کې به د لار کې به تا ته تکلیف راځي، موسم تکلیف، د پیسو تکلیف، د بدن تکلیف، د خلکو خبرې پیغورونه چې چاته وایي شرک مه کوه، څونه خفه کېږي. نبی علیه السلام چې ابوجهل ته وایي شرک مه کوه، خفه کېده به چې حق چاته وایي حق نو خفه کېږي هم پرې، ابه تا ته تکلیف هم رسوي، ته به صبر کوې، ابه تا ته خبرې هم کوي، الله خبرې پیغور به هم راته کوي، ته به پیغور برداشت کوي. دا حضور پاک کړي دي او صحابو کړي دي. یو ایمان شو، دویم اعمال صالحه شو، دریم یو بل ته وینا او تلقین او تبلیغ د حق شو. او که په دې لارو کې او په دې اعمالو کې او په دې عقیده کې څه تکلیف رسېږي، مجاهده صبر به پکې. دا څلور صفات چا کیا کامیاب دي، او چې دا صفات چا کې نه هغه ناکام دي. وګورئ قوم فرعون د دین کار نه کو تباه شو، قوم ثمود تباه شوی دی، قوم عاد تباه شوی دی، قوم لوط تباه شوی دی، قوم ابراهیم نمرود تباه شوی دی، او د نبی علیہ السلام قوم ابو لهب او ابو جهل تباه شوی دي. ایمان یې راونه، اعمال صالحه ونه کړ، د نیکۍ تلقین نه کو، د بدۍ تلقین به کو، د پیغمبر خلاف به خلک راوچتول، د دین د ختمولو کوشش به کو. دا نه ظالمان او چې څوک کلک دي هغه خدای پاک ساتلي. حضور پاک یو ځل یو قصه وکړه، وی پخوا دا د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام زمانه کې یو بادشاه تیر شوی دی، هغه ځان ته خدای وي. نو د هغه سره یو جادوګر و، هغه بادشاه سره جادو به یې کو، دله به یې کار کو په جادو باندې. جادو شته، تاثیر پکې شته، سړی به جادو نه زده کوي او نه به جادو کوي په چا، دا حرام دی، ځکه د کفر ټکي پکې استعمالېږي او اثر کوي لکه د مار زهر چې اثر کوي. نو هغه جادوګر وسلو د بادشاه سره، هغه جادوګر ډېر بوډا شو. دی بادشاه ته وایي زه بوډا شوم، ما یو قابل هلک راکړه، هلک چې زه ورته دا خپل هنر او دا سحر دا ورته وښیم چې سبا زه نه یم چې ستاسو کار روان یې. یو شاګرد به وي چې هغه زما دا خبرې زده کړي. هغوی ول یو ذهین قابل شریف داسې ښه هلک وکتل، هغه یې وله ورکړ. هغه هلک به د جادوګر سره جادو یادو، خو په لار کې یو نیک پیر راهب و. هغه وخت کې عیسایي اسماني مذهب عیسایت و. لار کې یو راهب و، راهب عبادت گزار ته وایي، د پخواني قومونو نیک و په حق باندې. دا هلک په هغه نیک کس سره کېناسته، هغه به ورته وصیت د نیکۍ کو، وصیت د نیکۍ او نیک اعمال به یې ورته ښول. هغه سره به چې ته هم به کېناسته چې راته به هم به کېناسته. هغه اثر به وشو، ایمان یې م راوړو دی ماشوم او نیک مو ولی شو، ولی الله شو، کرامتونه یې ښکاره شو د دې ماشوم. خو هلته به ته راهب دی نه و، هغه ته نه و خبر جادوګر چې دی جادو هم زده کوي او دی خوا نیک اعمال او نیک سړي سره ناست دی. سړی به نیکانو سره کښېني چې نصیحت د نیکۍ واوري او ته به بیا نورو ته نصیحت کوي. داسې به نه کښېني چې هر سړی د خپل کار کوي، هر سړی به خپل کار نه کوي، ته به د دین کار کوي. پیغمبرانو د دین کار کړی دی، خلک یې په دین راچولي دي، صحابو کړی دی. همغه لار د کامیابۍ د بله نه ده چې زه به مونځ کوم او د نور خلک څه کوم او زه خو نیک عمل کوم، نه ته ذمهوار یې، ته به دا کار کوې، هم به دیندار یې، هم به نور خلک دیندار کوې. اوس که نه کېږي هغه د خدای خوښه ده، خدای به نتایج ښکاره کوي، ښکاره کېږي پکې او اثر یې ښکاره کېږي، ضایع کېږي نه، هغه خدای سره. دې ماشوم دا ډېر نیک شو، ولی الله شو، کرامتونه یې ښکاره شو. یو ځل په لار کې روان و، خلک ولاړ دي، اخوا هم ولاړ دي، دې خوا میز کې یو زمری ناست دی، یو لویه بلا په لار کې لاره یې بنده کړې ده، څوک یې شړلی نه شي. دا خلک هم ولاړ دي، هغه خلک هم ولاړ دي
او میاس کې اوس مری ناشته اوس هغه زمری چې دی ورنږدې شو خلک پریشان دي ولې ولاړې زمری دی نه ویشتي شو نه سکولی شو وسه نه پاسي په دې او کانې راواغشته او دی یا الله که زما د هغه پیر صاحب او د راهبو د هغه دین په حق یې دا زمری مړ کړې چې څنګه یې کاڼې وویشته په دې تندي ولګېد او هغه زمری نه پرېوته او مړ شو تندي کې به سورې شوي یا به مړ هغه پرېوته او مړ شو زمری خلک دام روان شو دام ټولو خلکو مې دې هلک کې خو ډېر کمال دی او ده کې خو ډېر لوی علم دی او ده ته خدای ډېره لویه برکت او هغه ورکړی دی خلک پرې رامات شو یو ورته یې ته ما ته دعا وکړه بل یو ړوند وله راغی دنیا د پسې شو یو ړوند وله راغی زه په سترګو ړوند یم او زما سترګه ښه کړه ده ورته یې زه سترګې نه شم ښه کولی سترګې الله ښه کوي زه به الله نه دعا وغواړم چې ستا سترګې خدای ښه کړي زه نه شم کولی الله ښه کول کوي مالداري غریبي عزت ذلت مرګ ژوند رزق خوشحالي غمونه دا ټول د الله اختیار کوي د الله شریک نشته وي دا هر څه الله کوي زه نه شم کولی خدای پاک نه دعا وغوښته څه دم یې پرې جوړ کړو هغه سترګې صحیح شو هغه ورته یې ویل زه به دمه چومه په سترګو ورته به کلمه وایي واده دې واخېست هغه ړوند کلمه ووایي مسلمان شو سترګې یې سم شو نور وړاندو ته یې ووایي خلکو ته یې ووایي د هلک کې خو ډېر کمال دی بادشاه خبر شو چې یو هلک دی هغه هلک چې تا جادوګر سره شاګرد کړی دی هغه خو بل شان مسلمان دی او یو پیرم دی راهب هغه مسلمان دی یو د ړوند هم درې واړه ملګري شو بادشاه به درې واړه راوغواړی او خو بادشاه ډېر سخت و ځان ته یې خدای وی هغه بادشاه سورہ بروج کې دې بیان دی ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بد عمل او بد عمله هغه زندگی د دې لپاره ده ایمان نوړه هغې له خدای عزت ورکړه د ایمان په برکت آخرت عزت هم شته د دنیا د بې ایمانه دا دنیا هم تباه ده هغه دنیا تباه ده نو بس بادشاه ترې واړه راوغوښتل څه خبرې ورسره وکړې هغه راهب یې خو پانسي کړ ویې مړی کړې قتل یې کړ او دا بوډا چې سترګې ښه شوې وې دا هم یې قتل کړې دا اوس ته چا وی چې مؤمنان کې یا کافر او مشرک ځان ته به یې خدای وي هغه بوډا ته وایي ستا خدای څوک دی دغه دی چا ښه کړی وي زه خپل رب ښه کړی وي زه ما یادی زه ستا رب یم وي نه زما رب ستا رب د ځمکې او اسمان رب چې د ځمکې او اسمان یې په هغه ښه کړی وي ښه مړی دی دا خو بل شان خبرې کوي زمونږ د عقیدې نه خلاف دی هغه یې مړ او د بادشاه وی دا ماشوم یو غر ته وخېږوی او د غر نه یې رالاړه کړی چې سم د عبرت موت دی چې خلک د ده په لار لاړ نه شي د ایمان په لار د کامیابۍ په لار داسې د اسلام دشمنان شته دا هلک یې غر ته وخېږو او نور کسان ورسرې دي چې هغوی راخلاصه و هغوی ټول راخلاص شو د غر نه رالاړه شو او دې لړه نه شو دې پټ شو ټول مړه شو چې د غر نه راپرېوتل د سر نه دې پټ شو بیا راغی بادشاه ته بادشاه وی مړ نه شو وی دا خو نه مړ کېږي وي زه اوبو کې ډوب کړئ اوبو کې څه کښتۍ کې واچو ځان سره اوبو واله چې هغوی غورځو هغوی ټول اوبو ته پرېوتل او دې خدای بچ کړم بیا راغی دربار ته الله بچ کړی و د الله طاقت یې ورته الا الذين امنوا وعملوا الصالحات دا د ایمان په لار کې تکلیف پرې راغی خو صبر یې بادشاه ته وایي د هلک وی که ته ځان هم مړ کړې نو ما نشم مړ کولی یو طریقه ده ته زه ښیم چې ما مړ کړې وی څنګه طریقه ده وی داسې چل به وکړي چې اعلان به وکړي ټول خلک راجمع شي یو لوی میدان کې به دا ټول خلک راجمع کړي او بیا به ما پانسي کې او په ما چې غشي ولي هغه غشي به دغه هغه غشي باندې به داسې دی چې بسم الله برب هذا الغلام د خدای په نوم او په نوم د رب د دې هلک د دې هلک چې کوم رب دی او الله دی دا غشي ولم نو غشي چې ولو دا کلمه ووایي بسم الله وبرب هذا الغلام دا ووایي نو زه به شهید کېږم زه به مړ کېږم چې غشي پرې وویشتې بس هغه ولګېد او مړ شو او دلته ټولو خلکو غوغا جوړه کړه چې دا هلک خو په حقه دی ځکه چې هغه ورته ووایي همدقه الله دی چې هغه مړ کړو نو هغه مړی که ټول وی آمنا برب هذا الغلام
ټول سټیډیم په لکونو خلک زرګونو ټول ووایي د دې الک چې کوم خدای دی او رب دی زمونږ خدای دی او موږ ایمان لرو. بادشاه پریشانه شو، بادشاه وزیران یې راجمع شو چې موږ مؤمنان کمول اخو ډېر شو. وی کندې ولې وباسئ، بادشاه غوسه وی کندې ولې وباسئ او خشاک پکې بل کړئ او دا ټول پکې واچوئ. دا د اور ته به اوس ټول به سوځېږي خو ایمان نه پرېږدي. الله دې سخته نه راولي. موږ خو مؤمنان یو، موږ د ډېر امتحان نه یو، ډېر کمزور یو. کندې ولې اوښکې هغه سره فوج یم او پولیس یم، کندې غټې غټې اوښکې. دا ټول مسلمانان په لکونو په زرګونو دې پکې ور واچو، په اور کې ټول وسوځېدل. یو ښځه یې راوسته، مؤمنه وه، ماشوم دتي ورسره و. هغه چې غورځول هغه زوی ورته ډېر ګران و که نه، چې دا ښځه هم لاړه. نو داسې یارېده. ماشوم دې مور ته وایي مورې وردانګه دا ته په حق یې، اور ته ځان تیار کړه، ته په حق یې. د حق په تبلیغ کې به مجاهدې راځي، سختۍ به راځي، ګرمۍ یخنۍ به راځي، پیسې به لګي، جان به ستړی کېږي، مال به لګي. دې ټولو ته به غاړې دی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. که څوک داسې کمزوري کېږي صبر کوه، صبر کوه، خدای پاک به حالات ښه کړي. هغه مور یې هم ټوپ کړی او دقه شو. نو عمر فاروق صاحب زمانه کې دا ماشوم قبر چا کولو کړو چې په کوم ځای لګېدلو په هغه ځای لاس ایښی. دا د عمر صاحب زمانه کې به دا قبر چا کولو کړی. خلکو هغه مړی راوښکوي، هغه هلک همغه شان پروت و. هغه هلک څو سوه کاله پکې تېر شو. خلکو هغه هلک له لاس داسې کړو چې لاس یې داسې کړه تازه وینه، نیغه وینه ته شروع شو. عمر صاحب یې دا لاس پکې به لاس په دې ځای کېښو چې کېښو وینه به ودرېده، چې دوی به لاس داسې کړو وینه به کولو شو، لاس به بیا راغی. بس عمر صاحب یې د هلک ښخ کړ او یو ګوتمه یې اچولې وه، ګوتمه چې ربي الله، رب زما الله دی. دا دې سره یې ښخ کړ، دا ته مه اخلې او هغه یې سره یې ښخ کړی دی. الله جل جلاله د عمر ډېر قیمتي دی. خدای په زمانه قسم خوري عمر ضایع کول ښه نه دي. چې کوم ریټایر کسان دي 80 کاله عمر یې وشو، یا غټ تاجران دي او زامن یې دکانونه کوي، د خدای دین کار شروع کړي. راځئ چې نیک اعمال وکړو، نور خلک نیکان کو، نیکانو په مجلس کې کینو چې نیکان شو، دنیا به مخې آخرت به مخې. وخت تېرېږي په ټي وي به نه تېرو، په ویسیار به نه تېرو، په موبایل به نه خرابو. 24 ګنټې دي، موږ پکې څه وکړو؟ 8 ګنټې نوکري وکړه که څوک نوکري، یا څوک 2 ګنټې کار کوي، څوک 3 ګنټې. دا باقي تا څونه عبادت وکړو، څونه د خلک دیندار کړ، څونه د خلک دین طرف ته راوستل، خلک د په نیکو اعمالو څنګه واچول، د غریب مدد ته خلک تیار کړ که نه؟ تا څه کړي دي؟ دې باره کې فکر پکار دی چې نور به چې کوم شی عمر ضایع کوي بیا به وروستو خفګان کوو آخرت کې چې وخت مې ضایع کړی دی. 24 ګنټې وي په یوه ورځ کې، دې کې ډېر کار، ډېر ذکر، ډېر تسبیحات، ډېر نفلونه، ډېر اعمال پکې کېدی شو. ما نه دي کړي چې وروستو بیا ارمانونه کوو. نو اوس نه ګریوان کې کتل پکار دي، بوډاګان او چې کوم مشران دي دې خو نیک اعمال ډېر شروع کړي. ځکه دکان یې خو زامن کولی شي، چې یو سړي زوی دکان کولی شي، بیا نور څه کوي؟ الله دې موږ له توفیق راکړي. ښځه مړه شوه او سره زره یې خواښې اخیستې دي، خاوند خپله خاوند ته یې څه نه ورکوي. دا خو مسله راولېږئ، مسله به مدرسه درکړي، هغې ته مسله وښایي وبه یې مني. د ملا کار خو نه دی چې د هغه نه سره وایي، دا سخره دا یک طرفه خبره ده چې دویم جانب خبره اورې ته څه به وي. پلار نه تپوس پکار دی چې سره زر دې ولې اخیستې؟ کېدای شي هغه وایي چې ما نه دي اخیستې. چې کومه خبره د جګړې که نه، هغه مدرسې ته راوړئ. دې کې 2 جانبین وي، یو بیان وایي د بل هم بیان وایي. وي زه ملازم یم په بینک کې او پرسنل لون ماله راکوي او کټوتي کوي، سود دی. چې کټوتي کوي بیا سود ورکوونکی شو، چې تا نه کټوتي کوي د تنخواه لږ اضافه د ورسرې وي بیا سود دی. چې اضافه ورسرې او که اضافه نه وي نو ټیک دی، اخیستی شي. داسې قرض چې هغې کې اضافه نه وي هغه اخیستی شي، بلا سود قرض ده. دا خلکو دا لستوڼې داسې کړي، نو که ګرمي یا تکلیف یې وته مونځ خو کېږي، خو مونځ پوره پرتوب او کمیس کې پکار دی او پوره ټوپۍ به په سره وی. سرتور سرمونځ دا مکروه دی او پټکې به په سره وی، یا پټکې یا ټوپۍ. نبي علیه السلام یا ټوپۍ په سره وله یا پټکې. صحابه کرامو پټکې هم په سره ول او ټوپۍ هم په سره وله. کله به دواړه او کله به یو، لکه خپل دغه ته ګورئ وست
بغیر ټوپۍ او بغیر پټکي نبی علیہ السلام نه ګرځېده سرتور سر. هغې کې حیا وه او زینت به یې جومات ته پوره مانځه ته کو. یا بني آدم خذو زینتکم، مونځ ته ځان خشکه کې پوره لباس واچوي. لنډې پوشټ هم دغه شان چې بډه به دې ښکاري او ټول ترخونه د ښکاري، ویښته به دې ښکاري، بنین دې اچولي. دا کار خو ښه نه دی. مونځ ته پوره لباس واچوي. قصدن مه کوئ که چې د ګرمي یا عذر نو مونځ یې کېږي که لستوڼی ونه غواړي. جمعې مونځ ته بعضې خلک واړه ماشومان راولي. واړه ماشومان چې د 3.5 کالو او د 3 کالو نو هغه راوستل نه دي پکار. د 3 کالو 3.5 کالو ماشوم لږ جینۍ په خبره نه پوهېږي، او چې کوم د 5 کالو د 6 کالو یا تو هغه راوستی شي هم په خبره پوهېږي او روانې هم نه کوي. او چې کوم د 3 کالو 3.5 هغه ټوپونه هم وایي او هغه جینۍ چا نه ګیله راکړ، چا نه ټوپۍ وړي، چا نه پټکي وړي، کله یو لمن راکاږي کله بله. دغه ماشومان قابو کېږي نه. نو چې کوم ماشومان د 3.5 کالو هغه مه راولئ، هغه ګرځي بیا په صفونو کې. او چې کوم ماشوم په ادب ولاړ وي د 7 کاله په خبره پوهېږي نو هغه بیا راولئ منزله. ځان سره ودرول پکار دي. غټه جمع کې خو وروستو چې ودرې روږ به شي، پریشانه به. باره وفات کې دیګونه پخول څنګه؟ دیګونه پخول خو نشته په شریعت کې. او د حضور په نوم باندې اجتماعي درود شریف، درود شریف د شوق دپاره زده کول دپاره ویلی شي، خصوصي مجلسونه او جلسې د دې دپاره نشته. هسې درود شریف نشي ویلی یو مجلس کې کښېني او زده یې کړي. د شوق زیاتېدو دپاره، ترغیب دپاره او تعلیم دپاره جمع کولی شي، په جمع ویلی شي. د جمعې د سنتو نه پس څونه وقفه پکار ده. د جمعې نه پس سنتو دپاره تاسو فرض چې وکړئ چې کوم دی کې هغه خلک دا خلک خو نه، چې کوم دی کې هغه اړخ ته ناست دي دې لاره کې دې لاره کې خو بیا سنت مه کوئ. او چې کوم خوا کې داسې سړی تېرېږي نو ډېر سنت سر مه کوئ چې څوک ځي چا خېټه کې دړي، د چا څه عذر وي، د چا څه ایمرجنسي وي، نو هغه ته لږه لار ورکړئ. زر نیت مه تړئ سنتو پسې. فرضو پسې دومره وخت ورکړئ، دومره ډېر وخت نه وي، خو دومره کښېنه چې یو سړی مانځه نه پاسي چې ستا مخې ته تېر نه شي. ځکه مخې ته تېرېدل د چا ګناه کبیره ده. او د قیامت پر ورځ به خدای ودرولي، دی به ولاړ دی به وایي چې قیامت کې 40 کاله ولاړ، دنیا کې 40 کاله ولاړ وی، خو چې زما د مانځه مخې ته نه وی تېره شوې. دومره سخته ګناه، دومره سخته سزا ده. هغه سزا وګوري د مانځه مخې ته چې څوک تېرېږي، دومره سخته سزا ده چې دی به وایي چې دنیا کې زه 100 کاله ولاړ وی یا 40 کاله ولاړ وی، ولاړ به ومه خو تېر شوی به نه ومه، ما غلطۍ کړی. اوس به بیا به ارمانونه کوي، بیا به وخت تېري. د جمعة الوداع په رمضان کې څه فضیلت شته او که نشته؟ دا رمضان خو ټولې جمعې یو شان دي. هغې کې د آخري جمعې او نبي علیه السلام او صحابه کرامو او تابعین او مجتهدینو د جمعې آخر څه فضیلت نه دی بیان کړی. البته اختر پسې جنت خشته کېږي چې رمضان تېر شي، جنت ډول شروع شي تر بل رمضانه پورې. رمضان یې آخري میاشت، دغه رمضان اخر ده. د جنت حساب سره زندګۍ سره رمضان آخري میاشت. ښځه کور کې د جمعې مونځ کولی شي؟ نه، د جمعې مونځ خو جمع کې کېږي او خطبه یې پکې او دغه دی جماعت والا شرط دی، خطبه والا شرط دی. نو جمع مونځ خو نه، کور کې به جمعې مونځ نه کېدی، باندې ماسپښین مونځ پاتې دی. ماسپښین مونځ به کوي 4 رکعته فرض او 6 رکعته سنت به کوي. ښځه د کور کې د جمعې مونځ نه کوي، د جمعې مونځ جمع غواړي، دویم خطبه غواړي. که داسې اتفاقا حرم کې جمعې مونځ کې ولاړې نو مونځ یې کېږي. خو ښځو جمع مکروه ده. ښځې به کور کې د جمعې جمع نه کوي. دا چا لیکلي د اختر مونځ او د جمعې مونځ په ښځو ضروري دی؟ نه، نه پې د اختر مونځ ته. ښځو باندې د کور زندګي ده، بس ډېر پیسې ګټل هم پې نشته. خاوند به ګټه ورکوي، پلار به پې لګوي چې کله واده نه وي، چې کله واده شي خاوند به ورکوي، چې خاوند یې مړ شي زامن به ورکوي، نسا نسي به ورکوي. دا به لویږي که نه وروسته. نو ښځې دپاره دومره نوکري او مزدوري هم نشته. ښځه چې نوکرۍ کې کېږي نو بې حیا کېږي، اکثر مخ پې ښکاري خامخا. که دا ډېر ستر کوي خو د بې سترۍ یاره پکې شته او د سړو په منځ کې ناسته سخته ګناه ده د ښځې دپاره. دا مجرمانې دي.
اس مجبوری نشته اسې پیسې خوښوي پیسې خو د هر چا خوښوي پیسې خو به راځي چې نوکری کوي د دنیا مینه او د دین خبره چې راشي دین پسې به ځي د دنیا پیسو تنخواګانو پسې به نه دی چې تنخوا یې ډېره ده هیډماسټره ده او په بینک کې منیجره ده او تنخوا یې ډېره په تنخوا څه کوي تنخوا دپاره خدای او رسول خفه کوي دقه ځای کې ایمان معلومیږي زندگی ضایع کېږي والعصر زمانه ډېر قیمتي شي د خدای پیغام او قسم خوري ځان نه ژوند په عباسیاتو او د ګناه په کارونو کې مه تېروئ بیا به دنیا کې هم خرابېږي او آخرت کې د جمع مونځ ښځې کولی شي جمع سره نه شي کولی دا جماعت مکروه دی ځان له به مونځ کوي خدای وله ثواب ورکوي نو په جمع څه کوي د جمعې پر زوال نشته وي نه زمونږ مسلک کې شته امام ابو حنیفه سے وی د شپږ ورځې زوال وي د جمعې پر ورځ هم زوال وي نصف النهار چې کله لمر په تندي باندې 12 بجو کې نو بیا به مونځ نه کوئ په کم 12 10 منټه کم 12 15 منټه او 12 یا تقریبا نور دغه وخت کې وي نه 20 منټه او 12 په باندې 12 نه پس به مونځ کېږي تاسو به دغه وخت کې مونځ نه کوئ د استوا په وخت چې نور په تندي باندې په اسمان په میاشت کې دي ته نصف النهار وایي چې میاشت په منځ اسمان کې وي حضور پاک مونځ منع کړی دی نهى الصلاة في الأوقات الثلاث عند طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها په مسلم شریف کې حدیث دی د نور خطو په وخت کې به مونځ نه کوئ د نور پرېوتو وخت کې به نه کوئ او د نور په تندي باندې 12 بجې دغه وخت کې ذکر کوئ تلاوت کوئ درود شریف وایي وی پرایوان کې د جمعې خطبه بغیر د سپیکر وایي او دغه جمع بغیر د سپیکر کوي د سپیکر کې بعض مریانو ته شبهه وه پخوا چې دا د امام اواز نه دا دویم اواز دی او څوک وایي د هغه اواز دی نو دا دویم اواز وي که نه نو شبهه پکې بعض مریانو ته وه نو چې بغیر د سپیکر وکړي بس شبهه ترې ووته شوې دی دی وایي چې 3 صفونه یې اوري نور یې نه اوري بس د هغې دې کې جګړې نه دي پکار نه دی لګوي او چاته څه وایم په خلکو څه کوي د دې څه دغه نشته یعنې خلک تنګول چې خامخا د سپیکر ولګوه هغې وایي نه لګوو مونږ ته پکې شبهه ده بس ټیک ده نه دی لګوي په وړو وړو خبرو کې یو جماعت بدناموي نو بیا ټیک کار کوي بس ټیک کوي چې څوک لګوي جایز دی د سپیکر او چې څوک نه لګوي نو هغې شبهه ده لګا او پخوانۍ طریقه بغیر د سپیکر ده نو هغه پخوانۍ طریقې سره روان دي یو بیان دی بیان خو د خلکو د خبرې رسول دی هغې کې به خو د سپیکر لګوي आवाज बम तेज साथी स्पीकर बम साथी बयान के मकसद खबर है और लमूस की सबक न और की एक सड़े द जुमे मुंस प्रे दे और किले तलाशी और देहात और जुमे पर और जुमा कजा की नो दा खैर दे गुनाह दा न गुनाह निश्ता सड़े च पदेहात की के दा खार सड़े वी और पटी तला अखकार ला तल अखकार ला या वगो टांटो पसे तलो सिन गाल तो द जुमे मुंस वक्त देर शो गुनाहगार نه دی دلته مانځه کې راځي ګل الفتح هغه جانداد د هغې د تره زوی مړ و مونږ ورته دعا کوو چې خدای پاک یې وبخي یو بل کس ته ډېر پریشانه دی خان زمان په زوی باندې جټکه ده په نیمې ګنټې جټکوي وي کته یې ورته نه شو په هسپتال کې داخل دی دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې ښه کړي حیات آباد کې د ختم نبوت پروګرام به 4 بجې د اتوار پرس څوک ځینو لاړ شی وایي دا د میراث خبره بیا راولېږي که ورزش کوې نو درود شریف ویلی شي او ویلی شي درود شریف دپاره څه ناسته ضروري نه ده دا نور چیټونه کېږي بیا به ووایو الصلاة والسلام علی رسول الله یا الله موږ نه راضي شي دا ژوند هم قیمتي کړي